جګړه مګړه شو نو هغه کې مونږه خلاصې کولو او بس کس لګي شو بس زما ماینډ سو کو مری کې سپینل کارت د په لګیدلې ما نو د دې اوس پته نه لګي هغه وایي چې یار د دې په وخت لګي بس جون دې بس یېږي بس بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زم تاسو ورور تاسو قربان لیک زمان امن ټي وي سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دغه ټیم کې په ډیسټریکټ نوشهره تحصیل پبي او اکبرپور سیمه کې ولاړ یم. اکبرپور سیمه کې د اکبرپور خلک کم غوړي نو اباسین سکول سره بالکل خوا په خوا باندې کوڅه ده. د نومان د کور کې ولاړ یم. د نومان بزه یو خبر راته دا وکم چې کم د اکبرپور زمون د علاقې د چم غون خلک دی هغه به ډېر خپېجني. مطلب د خبره دا ده چې نومان ماشاءالله ډېر یو تکړه ځوانو او خپل مزدوري به کوله، موږ بخپلم صحیح کولو، موږ سره خپلم زموږ چې کوم زړه محله ده د هغه محلې ده د اکبرپور د اړې محلې، یعنی خبره ده پر کوم چې زموږ مخامخ آمنے سامنے ملاقاتونه بکې د غپې شپې بلګې دي سره سره زموږ مخامخ په هغه خپل مزدوري کوله، چنچي به چلوله، بیا به د شپې سکوداري هم کوله. خو داسې سکورنۍ مسلې راغی چې په هغه کې د هغه په بیماری کې مبتلا دی هغه ګرځېدی نشي او ډېر زیات سخت حالات سره مقابله کوي لګیا دی. نو دا بیماری چې کومه ده دا د الله طرف نه ده، خو مونږ راغلی صرف دې لپاره چې زموږ خو زیاتر ټایم بهر تیریږي، د علاقې نه بهر وي، پروګرامونو کې مصروف یو. خو زه خبر شوم اچانک چې دغه رنګې د اکبرپور سیمه کې دغه رنګ نومان چې کوم دی هغه نن سبا په کټ باندې پروت دی او د هغې ملګري به هم ډېر داسې وي چې نومان ډېر ورځونه تقریبا کال کېږي یا 2 کال کېږي، غالبا چې 2 کال به کېږي نو د 2 کالو نه به هغه خپل ملګرو سره ملو شوي نه وي، اډه کې به چې دی نو چا سره ملاقات نه شوي، نو ډېر خلک به خبر هم نه چې دا نومان چېرته غیب شوی دی ښکاري ولې نه. نو نن زه راغلی یم د هغې حال احواله لمه او یقینا چې تاسو به دا پروګرام سره هم ګورئ او د پروګرام مقصد صرف دا دی چې نومان له هغه رنګې زندګي ورکول خو د الله کار دی، کومه چې مخکې وه هغه رنګې صحت ورکول د الله کار دی، کوم چې د هغه خپل مخکې خو زموږ یو کوشش دی، یو ورکوټی کوشش دی چې هغه سره ودرېږو او زموږ ودرېدل د ستاسو ودرېدل دي. مطلب دا چې تاسو به سره خپل تعاون کوئ، تاسو به هغه سره ملاتړ جوړېږئ. هغه چې کوم ماشومان نن سبا واړه واړه ماشومان دي د هغه خپله مزدوري کوله، خپل محنت به یې کولو، د حق حلالو رزق به یې ګټلو، واړه واړه ماشومان دي او سپینګیری پلار یې دی. هغه په دې عمر کې هم په سپینه ګیره باندې لګیا دی، مزدوري کوي، څوکیداري کوي د شپې او د ورځې د لپاره لګیا دی خدمت کې. موږ چې راغلو د هغه په خدمت کې ولاړو نو جون ډېر زیات ګران دی هغې ته. د غریبي او د مشکلات چې کوم دی دا لرې کول ولا د الله ذات ته موږ به صرف کوشش کوو چې یاره د دې دا مسلې دی حل کړلی شي. هغې دپاره به زه تاسو ته اپیل کوم، تاسو ته به یو درخواست غوندې کومه چې زموږ کوم مسافرونه دي هغې ته به زه دا وینا کوم چې دغه رنګې نومان سره ودرېږئ او زه به په دې کې د پروګرام دوران کې به مخکې چې پروګرام څومره ځي په دې کې به تاسو سره د نومان نمبر هم شریک کوم، په هغه نمبر باندې به تاسو سره ډایرکټ بیا رابطه کوئ. نو په خپلو خبرو باندې ټایم نه ضایع کومه، موږ سره اوسئ، زه نومان سره تاسو ملاوم، بیا د نومان والد صاحب چې کوم دی هغه سره به خبرې اترې کوو، د هغې د زندګۍ چې کوم حال دی، د هغې د زندګۍ چې کوم یو داستان دی هغه به تاسو سره د خپل د کیمرې په شیشه باندې وړاندې کومه. موږ سره اوسئ تاسو.
قدرمنو دغه ټایم کې نومان سره ولاړ ما خبره ترې به سره کوم نو نومان وای ډېر مو د پس مو ګورم الله دې له صحت درکړي خو سبب وای را سره زما سره خو الفاظ هم نشته چې تاسو سره زه خبرو کوم چې موږ تاسو کتلی وای ماشاءالله منډه تنډه به وي او ډېر باغ دوړ به مهنت په تاسو خپل مزدوري کوله ما په پروګرام کې ذکر وکړو نو څه وای را سره بس موږ پراتیو به 2 کارونه تقریبا او بس دا مې سو بس پراتیو سو وای 2 کال شو لکه تاسو کنه دا دی او دا موږ 2 کال شو د بیماری دا واقع څنګه راغی دا خو تاسو خو بالکل ټیک ټاک او جګ جوړ وي تاسو دا موږ تر وادونه بس هغه تلیو او وسالته تاسو کارو چې بس جګړه مګړو شو بس هغه کې موږ خلاصې کولو او بس کس لګي شو بس ما ماینډ زوکو اوس په دې مری کې سپینل کارت دې د په لګیدلې ما نو د دې اوس پته نه لګي هغه وایي چې یار د دې به وخت لګي او بس الله دې دا وکړو بس بار ملکونو کې دې دا کې دا کیږي کنه یعنی پاکستان نه بهر د علاج کی او د علاج کیږي او دلته بس پته نه لګي دا سه پاتیو بس ساده راخنم زما 3 ماشومان دي یو ملور ده او 2 ځامن مې دي او بس ډیر ګران ده خو بس الله تعالی درو بس دې کوم موږ سو وایو او بس جون دې بس یېږي بس یاره زه خو ډیر تنګېږي خو بس کو راغلی د نشراشنو بس بیا خو په ټایم دی رینو بس وکي جی ډیر خپه شو بس راغلی ته لکه ته چې راشي نو بس هغه د الله د اړخ نه دی په دې بس شکر واسو نو سبا کو هغه مرګري د راځي تاسو کوي کنه او مرګري خو بس وخت سره راغلی دی پهلا چې کله هغه شوه دی نو پهلا راغلیو او بس هغه نو بس دغه نه شو یاره بس ډیر مرګري خبر نه دی دا خبر صحیح ده په ټیم کې تاسو زموږ د علاقې چم غون سیاسي شخصیت بم ګوري کم چې شتمن خلک دي تکړه خلک دي هغه بم ګوري او خويندې میاندې به زموږ داسې وي چې هغه بم تاسو ګور د علاقې نو څه غوښتنه څه د تاسو لکه څه وایي چې څه ضرورت ته علاج خو الریډي دی خو تاسو چې علاج خو پاکستان نه بهر دی نو پړه مو څه دي څه وته وي زه خو وایم چې بس ما سره دی امدادو شي زه یو غریب سړی یم زما واړه بچي دي او موږ وایو چې یاره موږ سره امداد وشي او بس دغه زموږ ژوند دی چې ښه په خوشحالۍ باندې مخکې تېر شي ما په مزدوري مې کړې ده خواري مې کړې ده ښه په نره مې کړې ده ښه ته دغه مې کړی دی وخت سره پېښ شوې خو بس اوس را باندې دا بیماري راغله بس الله تعالی طرف نه ده او بس نور دی مونږ سره امداد دغه وشي بس اوس که څوک امداد کول غواړي یا څوک تعاون کول غواړي نو د تاسو یو واتس اپ نمبر نو هغه تاسو په سکرین مو وایي زه په سکرین باندې هم چلوم خو تاسو دا ټایم په سکرین وایي ما نمبر چې کوم دی نو 0306 96 34 380 دا زما د زونګ نمبر دی دا واتس اپ دی او دا واتس اپ دی او بل دبلم زونګ دی 0313 37 29 694 یعنی که څوک رابطه کول غواړي نو دا یو واتس اپ نمبر دی او یو تاسو ایزی پیسې اکاونټ نمبر دی او جی او دا 0313 چې کوم دی دا دغه دی ایزی پیسې دی او صحیح ده الله دې د صحت درکړي او الله دې کوي زموږ د راتلل چې کوم دی نو دا په خپل مقصد کې زموږ د پروګرام چې کوم دی نو زموږ چې کوم مقصد دی الله دې په دې کې موږ هم کامیاب کړي چې تاسو ته الله پاک صحت درکړي قدرمنو دغه ټایم کې د نومان والد صاحب ولاړ دی موږ واړو چې موږ وکړو دغه مشر به موږ ته خپل مهنت مزدوري به هم کوله څنګه چې ما د خبرو کنه د څنګه اولاد نو داسې خامخا ظاهر خبره ده پلار به دا غونډه هم څنګه چې پلار داسې اولاد وي یعنی مطلب نه چې د حق حلال مزدوري به کوله اوس را سره ولاړ دی اوس هم په آرام نه دی ناس په سکون باندې اوس هم نه کینی ولې چې مزدوري خو هم د ضرورت لپاره خامخا د کور د چلولو لپاره سناسته پکاري سلاس خپې به وي نو دغه شانتي د هم چرته کې نن سبا هم د په اکبر پورا پاډه کې د سوکیداری کوي د شپې په داسې عمر کې نو خبره ترې و سره کوم د نومان په حق لباندې د موږ خپل کمنټس راکې نو کاکا صبر راته وي بچې زه به دا وایم چې دا زوی دی زما او دا د کټ کې پروت دی خدای ته هم پته ده ټول مالي ته پته ده او دا ټول مالت مونږ پیژنې چې دا د کمې قبیلې خلک دي نن پورې شکر الحمدلله چاته دغه نه دی کړی دی مزدور کار خپله مزدوري به یې کوله یو
په دې باندې به دوه مزدوریانې کولې دې دا 2 کاله وشو چې کټ کې پروت دی اوس د الله سره د زموږ دې ټایم کې په موږ باندې 15,000 روپۍ بیل جمع شوی هغه اوس موږ نشو جمع کولی نو بس دغه حالات خدای ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده دې مالي والا ته هم پته ده دې ټایم کې موږ دومره کمزوري وو چې لکه مړه دغه رزق پسې ملکاریانې و دا د ته ما وینې په دې اډه کې لګیم په دې سپینه ګیره باندې لګیم څوکیداري او دغه کوم خپل همت پرېږدم نه او چاته دغه کوم هم نه خدای دې ټول مالت والا سره زموږ خوږي دی مړه سره په خپل ځای باندې چې دی نو خپل ښه د غیر سره وکړل دا کور مې خرڅولو هغه خرڅولو ټایم ماته ویې مزه کوه خو دې ټایم کې مونږ لکه ښه برابر قرضدار یو یو بل قرضدار یو دې وخت سره نو بس چې څوک مونږ سره دا کوي د ما دې زوی سره دی په کټ کې پروت دی دا خو هېڅ پته نه لګي چې کال 15 کاله 10 کاله 20 کاله دا خو هېڅ پته نه لګي دا خو د سپینل کارډ دغه دی دا هر چا ته پته ده چې څه د چا دغه نه کېږي زما دې زوی سره دی بس لپاره د خدای واړه واړه بچي دي درې بچي ځوانه جانه ښځې ده او بس صرف د الله پاک سره ده د خدای سره نه بغیر زموږ بل هېڅ دغه کور دا چې تاسو ولاړې بس دغه زموږ دغه بس دا مې د ټولو دغه نه دا خواست دی چې لپاره د خدای زما دې زوی سره بس دغه وکړي د دې څه علاج فرض که کېږي بار کېږي دغه کېږي او چا مړه سره دغه وکړو نو بس مونږ نور څه بس نشته دوا به ورته کوو الله دې هغوی سره ښه وکړي او نور زموږ دغه وس دی چې دا کم دې ټایمه پورې رارسېدو نو ښه لګیا دی خپل لغړي لګیا دی ټول سره د باله بچه سره د ښځې سره د خاوند لګیا خپل سر تندې وکړو خو بس دغه زموږ نور د دغه چې دی نو مونږ لکه دغه نشو لرلی دی څو په سویمه باندې اوس دا یو وخت په تاسو وګورئ چې دا خپې دونه پړسېدلې ده دا اوس بل ور زموږ نن څلورم ورځ کېږي چې بوتلې او د دې خپې علاج مو په هغې باندې 8,000 روپۍ په هسپتال کې چې دی نو زموږ ولګي نو داسې څو په سویمه باندې کله د دې پیپ مسله راشي د جراثیمو کله یو مسله راشي کله بله مسلې نه خالي په دې نه دی چې هلته کټ کې پروت دی جی بالکل بل دا چې ځوان جان دی ضرورت شي خامخا ماته سره خبر وکړه چې انسان د په کور کې عادت نه کنه سړی د مزدوري عادت یو هغه بیا کور کې نه एकदम داسې پروزي تنګيږي سړی دی شوې دی نور تنګ شوې دی چې حد نه زیات بعد ټیم په جړا شي دا د سره جواب دی نه د سره دا ټول کور شي دی نو دا زموږ د پونه وګوره دا د بد ورځ دا پونه لګېدلې دا مونږ چتول نه شو دی مونږ په بدرې کسه باندې راوچتو دې کې چې ولستانه مخکې مونږ راوچت کو دې کټ کې دلته کې بار واچول کله دن کله بار د سره بدرې سلور کسان د مونږ د کور چې دا غون سره پازاب ټول کور سره ورځ شپه به سره پازاب شپه ورځ سره پازاب دا اوس په ډاډه باندې نه شي وړېدل په اړه باندې بیتاړې په بل اړه باندې بیتاړې روټۍ بوله ته ورکې دا ځان نه دغه یو سړی نه شي شړلی مچ نه شي شړلی ځان نه ماش نه شي شړلی د هغې چې دی نو دا ټول ورسره لکه بازابې پکې دلته لګېدلی دغه ورته لګېدلی بس دغه زمونږ ژوند دی دا زمونږ دغه دی بس دغه اولاد چې داسې پروزي په کټ کې نو خامخا والدین ته ډېر زیات تکلیف وي خفه کېږي شپه ورځ مونږ ته مور یې دلته کې په سجده باندې الله پاک د پرځای هر وخت دپاره ژاړي هر وخت دپاره هم دغه سوال خدای پاک نه کوي چې یا رب العالمینه ته صرف دی راته په خپلو خپو باندې ودرېږ دی روغ جوړ کړې بس زمونږ خدای پاک نه بس دغه سوال دی امید پلار او امید مور دې ټول کور زمونږ دا سوال دی چې داسې زوی دی دا ستاسو په مخ کې دا دی پروت دی چې داسې زوی تاسو ته په کټ کې پروت دی نو تاسو سوچ وکړئ چې څه حال پیدا هغه انسان مونږ اوس که کور ته راځو نو هم په ژړا یو که بار ځو نو هم په ژړا دا خدای پاک ته لکه زمونږ د زړه دغه چې دی هغه رب العالمین ته بس پته ده مونږ نور تاسو ته څه وایو خو بس دا زما د ټولو ورونو ته بایګانو ته دا سوال چې بس دا ښکاره خبره ده څه پټه نه دا د ښکاره پروت دی تاسو دا دې راغلي ستاسو د سترګو وړاندې دا موبایل نمبر والې دغه والې بس د سره چې څوک هم امداد کول غواړي څوک هم ورسره دغه کول غواړي بس دپاره د خدای د سره دغه وکړي بس قدرمنو تاسو پروګرام وکړو نومان سره خبرې وشوې د نومان والد صاحب سره خبرې هم وشوې چونکې دا مسله چې کومه ده دا د الله طرف نه راغلې ده او دوی ډېر زیات په مشکلات کې راګیر دي ډېر زیات زه به دا وایم چې ډېر پریشانه دي ما ته پته ده زموږ کتونکي زموږ چې دغه ټایم کې زموږ وروڼه خویندې څوک هم ګوري نو هغوی ته به زه دا وایم چې موږ منو چې نن سبا حالات ډېر زیات سخت روان دی خصوصا د پاکستان حالات چې کوم دی د مهنګۍ حوالې سره به خبره کوم لکه موږ چې کله پروګرام کوو نو زموږ د
سوچ وی چیرې نن سبا حالات د مهنګۍ ډېر زیات ټف روان دي نو کوم دا پروګرام وکړو پته نه لګي چې زموږ عوام خو مخکې نه ډېر زیات په پریشانیانو کې مبتلا دي په ډېر په سخت حالات کې نن سبا چې کوم هر یو انسان وي هغه ډېر په سخت حالات کې نن سبا مبتلا شوی دی نو پته نه لګي چې په دې باندې به زموږ مرګري زموږ خویندې موږ سره ودرېږي تعاون ورسره کوي او که نه کوي خبره دې پورې کوم چې موږ ته پته ده موږ منو چې حالات ډېر زیات ټف روان دی حالات ډېر زیات مشکله دی خو که ستاسو یو مثال کے طور پر یو ورځ تاسو کور ته فروټ وړئ ماشومانو له که یو ورځ تاسو کور ته غوښه وړئ ماشومانو له نو که یو ورځ هغه تاسو ماشومانو له یو نه صحیح ټیک ده منم چې هغه به ماشومان به یو ورځ هغه نه خوري خو په بل ورځ باندې تاسو له الله پاک دومره توفیق درکړي دومره وس پس تاسو وي چې په بل ورځ نه په دویمه درېیمه باندې به خامخا تاسو ماشوم له یوسئ د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو که یو ورځ تاسو کور ته یو نه سئ نو تاسو به هم چې تاسو ته په دې باندې څه نقصان نه رسي تاسو ته په دې باندې څه داسې تکلیف داسې غټه خبره داسې سختي به پکې تاسو ته د برداشت کېدو لپاره نه ملاويږي مخکې خو د تاسو هغه یو روپۍ چې کومه د تاسو هغه کور ته یو سودا یا غوښه یا فروټ یا چې سم تاسو وړئ هغه نه وړل هغه پیسې چې کوم تاسو دلته دی لرولېږئ نو د دې لپاره به ډېر زیاته فایده وکړي هغه به د لپاره ډېر زیات اثر به وغورځي اثر به داسې وغورځي چې د دې په علاج باندې په دوايانو باندې هغه پیسې ولګي نو ما بل خبره بدلته دا وکم چې چونکې ماشاءالله ډېر زیات خاندانی خلک دي ډېر زیات عزتدار کورنۍ ده څوک هم دا نه غواړي چې زه د کیمرې مخې ته راشم د کیمرې مخې ته زه دا خبره وکم ځانومان چې کوم دی د هم ډېر د حق حلال مزدوري به کوله ډېر تکړه ځوان زموږ مخامخ په ګرځېدو خو خبره دې پورې کومه چې زموږ د پروګرام د مقصد چې کوم دی د موږ کیمرو ته راوستو مقصد زموږ دا دی چې تاسو غونټهونه خويندې د سره تعاون کې امداد وکړي ولې چې دلته کې ماته د خبرو کو چې څوک هم دا نه غواړي چې زه د کیمرې مخې ته راشم نو قدرمنو په خپل خبرو باندې ټایم نور نه ضایع کوم خدا یو خبره کومه چې ډېر زیات مستحق دي دغه ټایم کې چاته ویلم نشي عزتدار کورنۍ د خو ډېر د مجبورۍ نه دی د کیمرې مخې ته ځان راوستو اوس دا خبره دا فیصله تاسو باندې زه پرېږدم چې د ځان کیمرې ته راوستو او تاسو ته ټولو ته شوق اوس د دې صرف او صرف امید چې کوم دی نو هغه تاسو یعنی زموږ چې کوم دغه ټایم کې زموږ نه خويندې زموږ مسافر چې کوم دی هغه زموږ आवाज اوري نو دغه ټایم کې د دې د امید چې کوم دی کنه یو الله ذات ته یو تاسو نو قدرمندو یقینا تاسو به دا پروګرام کتلې وي او یقینا چې دای سره به ودرېږي نومان له هغه جون ورکوي نومان له هغه ژوندۍ ورکوي چې کوم د مخکې ژوندۍ ورکول ولا خدای الله ذات ته خو زموږ صرف کوشش ته نو یقینا تاسو به دای سره پورا تعاون کوئ دا ټایم کې پټیکر کې نمبر چلیږي دا نمبر د نومان دی یو جی پی ایس اکاونټ دی یو د خپل واتس اپ نمبر دی نو تاسو به دای سره ملاتړ جوړیږي یقینا تاسو به دای سره ودرېږي قدرمندو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ کوم ځکه مو صحیح خاله آباد صحیح بریالي صحیح د الله پامه